په قرض باندې قرباني کیږي او کنه کیږي او ثواب ملاويږي او کنه ملاويږي. دې دوه صورتونه کېدلی شي. یو صورت دا دی چې مالدار سړی وي، مالدار سړی مطلب دا چې صاحب نصاب وي، قرباني ور باندې واجب وي، دغه کس قرض واخلي او قرباني وکړي. دویم صورت دا دی چې هغه غریب وي، غریب مطلب دا چې هغه باندې قرباني واجب نه ده، د دومره حد پورې پیسې نه لري چې هغه باندې قرباني واجب شي، صاحب نصاب نه وي. اول صورت که چرته څوک صاحب نصاب وي، قرباني ور باندې واجب وي او دغه کس قرض پیسې راوالي او په هغه باندې قرباني وکړي، نو دا صرف دا نه چې جایز، د لپاره دا خبره ضروری ده. ډیر خلکو دا صورت ورسره مخ ته دا مطلب دا مسله ورته پیخي چې صاحب نصاب وي، قرباني ور باندې واجب وي او فلل وسره کیش نه وي، پیسې وسره نه وي، نو دا چې کس د پر شریعت دوه لارې خودلې. یو لار دا چې دی به چې څه شي د وجنه په د باندې قرباني واجب ده، د هغې نه به یو څه سامان خرڅ کی او هغه به قرباني وکړي، او که چېرته دې خرڅول نه غواړي، لا خرڅېږي نه، نو بیا به دغه کس د بل چا نه به قرض راخلي خامخا ضروري او دی به قرباني ادا کوي. نو دا د مالدار سړي لپاره. دویم هغه کس چې هغه غریب وي، غریب مطلب دا چې مالدار نه وي، یعنې صاحب نصاب نه وي، قرباني ور باندې واجب نه وي، داسې کس که چېرته قرباني وکړي نو د دې کس قرباني هم ادا کیږي، اوشوه ثواب مرده هم ملاویږي. خو پکې دا دی که چېرته دغه انسان دغه کس پیله نه مقروضه و، پیله ور باندې قرضه وه او د هغې قرضې د پاسه نوره قرضه واخیستله او د قرباني وکړله، قرباني خو به وشي، خو د لپاره دا غوره او بهتره نه ده. د لپاره غوره او بهتره دا ده چې دې پیله خپل قرض ادا کړي، د هغې نه وروسته قرباني وکړي، ځکه چې قرباني یو نفلي عبادت دی او چې کوم قرض په د باندې دی اخو په د باندې ضروري دی، لازم دی. که چېرته د ادا نه کړو نو قیامت ورځ به دغه انسان د باره کې تپوس کیږي، او که چېرته دغه نفلي قرباني ده ونه کړه نو قیامت ورځ باندې دغه انسان د باره کې تپوس نشته دی. لهدا دغه انسان لپاره غوره او بهتره خبر داده چې پیل خپل قرض ادا کړي، د هغې نه وروسته نفلي چې کوم عبادت دی هغې طرف توجه وکړي. او که چېرته چا باندې پیل نه قرض نشته دی او صاحب نصاب هم نه دی، قرباني ور واجب هم نه ده، او بیا هم چا نه قرض راواخلي او دې قرباني وکړي، نو ګویا کې نفلي عبادت دی، قرباني دغه انسان ته ثواب هم ملاویږي او د قرباني هم ادا کیږي.